السلام علیکم. که چېرې ستاسو کره ماشومان یې او هغه ډېر ژاړي، نو نن مې یو داسې فایدهمند وظیفه راوړې ده. وظیفه درسره شیر کومه، ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. راځئ. زما په دې دعا باندې دومره یقین دی انشاءالله چې کله پې ماشوم دم کړی شي رب العالمین وله ضرور شفا ورکوي. هغه ماشوم چې هر ټایم جاړي او زیل کوي، یا هغه ماشوم چې اکثر بیماري، او هغه ماشوم چې ډېر زیات د نظره کیږي، د داسې ګلونو ماشومانو دپاره هغه نبي چې د خپل امت سره ډېره زیاته مینه لري یو بهترینه دعا او علاج ښودلی دی. علاج دا دی، امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله روایت ذکر کړی. ویل جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ماښام شي نو تاسو د خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ، فان الشیطان ینتشر حینئذ، ځکه ویل دغه ټیم کې شیطانان خورېږي، نو چې شیطانان خواره شي نو ماشومان له بیا نقصان ورکوي، د هغې د وجې نه هغه جاړي او زیل کوي، یا کله شیطان په ماشوم باندې کینی نو هغه راګزار. او دعا دا ده، امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دوه نوسي حسن او حسین رضی الله عنهما په دغې دعا باندې بیدمول: اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. او دا به بیا ورته فرمایل چې ستاسو پلار چې ابراهیم علیه السلام دی، هغه به خپل دواړه زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام په دغې دعا باندې دمول. ویډیو مې وکړه ملګرو. که چېرې ویډیو مې خوښه شوې وي لایک کړئ او د خپل ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. انشاءالله په بله نوې ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.